الفقه والاخلاق. علم الفقه والاخلاق ضروري دی چې ته په فقه باندې پوهېږې. دا آیات په دې مسله باندې دلیل کوي، خو فقه څه وایي؟ امام ابو حنیفه صاحب څه وایي، امام مالک صاحب څه وایي، امام شافعي صاحب څه وایي، امام احمد بن حنبل صاحب څه وایي، داود ظاهري څه وایي، ابو ثور څه وایي، سفیان ثوري، ابراهیم نخعی، اوزاعي څه وایي. تا ته به د دې معلومات وي، نو چې کله تا ته د دې معلومات وي نو ته فقیه یې. هسې خو دا ټولو ته پته لګي چې لمونځ کې دیارلس فرض دی او شپږ دننه اووه بهر. دا خو ډېره اسانه ده، او ته چې بیا دې کې تفصیل کې دا لږ بیا وآداب السیاسات الثلاث. درې سیاست دي زمونږ. سیاست اصل کې سمولو ته وایي، درستګۍ ته وایي، حال سمول، خلق سمول، دي ته سیاست وایي په عربی کې. سیاست النفس ځان سمول دا مقدم دی. سیاست النفس په هر څه باندې مقدم دی. سیاست الاقارب خپل رشتہ داران سمول، والرعیه او خپل چار چاپیر سمول. دا درې سیاست پکې دا پتا باندې لازم دي. هر کس به سیاست کوي، خو د سیاست مختلفې درجې دي. وهو علم الفقه. زمون خلک خوی سیاست دروغ ورته وایي، او که تاسو ته چې د سیاست لغوي معنی سره او اصطلاحي معنی سره د دې اقسام سره بیا وایي دا خلاص د مليانو خبرې نو د سیاست په معنی نه پیږي. سیاست دروغ ورته وایي. کومه خبره چې کینو دا فرض کړه چې معنی باندې الله پاک د دې زه الله مخکې دې جواب ورکوم، لګي دا خبره زما ریکارډ کیږي، دا لیکل کیږي نه. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كما خبره چې کیږي فرشتي لیکي. نو سیاست دروغ وته. حالانکه هر پیغمبر چې راغلی دا سیاست کړی، هر پیغمبر چې راغلی سیاست کړی. ته چې دې دلیل سری نه دي دلایل چې بیانوم دا ځان له موضوع ده. ټول قرآن هر آیات کې درته بیانوم چې دا پیغمبر دی، پیغمبر د سیاست کړی. بخاری شریف کې راغلی دي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. په بني اسرائیل کې وا پیغمبرانو سیاست کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې قاضي، حضرت ابوبکر صدیق سے قاضي وو، پاچاو امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، دا ټول قضات ټول امراء المؤمنین. دا سیاست شو. نو کته وی چې سیاست دروغ وته وي، نو بیا خو والعیاذ بالله خبره دې درنه ده، بیا په ګناهګارۍ کې. کته وی چې د پاکستان سیاست نو هغه کې د سره کار نه ساتم، هغه جدا خبره ده. سیاست پټ کې مې ده، قرآن او حدیث کې راغلي. والرابع عشر سوردسم علم معرفة الأدلة القطعية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد والفرق بين المعقول